مېلمنو ته د ګونیر کامران خان او دا نور چې کوم معزز مېلمانه دي ټولو ته بخیر علي وایم او جانزیب دي ته ډاډ ورکوم ډېر ډاډ ورکوم انشاءالله تعالی دا داسې پارټي ده چې دوی په ستومانه کېږي نه خو دا یوه ګیله مې د جانزیب دي نه په دې وشوه چې لکه دوی داسې دغه له پوسټ ورکړی وی دی میډیا والو له د نن په دې پروګرام کې نور هم ښکلا جوړه شوې وه ځکه چې زموږ نیم خلک تقریبا نشته دی نو موږ د ماندړ د عوامو ته هم وایو چې یاره که فرض کړو تاسو چې ته یو ځای کې شمولیت کوئ نو مهرباني کوئ داسې پوسټ ورکوئ او دغه چې هغې کې بیا دا خلک چې کوم راځي نو ستاسو پرې میپل هم ښکلا جوړېږي بل زموږ په ماندړ کې به د ډلې د پرې او داسې جدا پرې پارټۍ کې دوه ډلې نه جوړېږي ځکه چې دا یوه د عمران خان د جنډې د لاندې یوه پارټي ده او انشاءالله تعالی د عمران خان د سوچ د لاندې او موږ ټول یو یو نو کوشش به موږ لا اول د خپلې خاورې کوو چې دې کې ډلې پرې جوړې نه شي او نو یو پوسټ کم سے کم تاسو ورکوئ چې یو پوسټ تاسو ورکړئ نه لکه مطلب د هغې له به ډېر خلک اوس موږ ته ټلیفونونه یو بل ته وشو چې یاره موږ ته وینا نه ده شوې موږ یاره که شوې ده که نه ده خو موږ به درځو که نه نو موږ مطلب به موږ به ځو نو لکه موږ خو رالو ډېر خلک رانغی نو مهرباني وکړئ چې دا پوسټ کم سے کم چې هر ځای کې په مندړ کې شمولیت کېږي نو کم سے کم د میډیا په ذریعه باندې یو پوسټ ورکوئ چې یاره عامو کارکنانو ته کم چې د عمران خان چې کم چې جان نثار دي دا یو نوی تحریک یو نوی سوچ هغه راوړی دی کم چې د هغه جان نثار دي چې خامخا راځي نو دغه یو ګیله وه او انشاءالله تعالی چې کم دی نو بس په دغې باندې به عمل کوو عمران خان سره به ملګري وو باقي ویجن خو د عمران خان ټولو خلکو ته معلوم دی چې د علامه اقبال هغه ریکنسټرکشن ریلیجیس ریکنسټرکشن اف ان اسلام لکه مطلب په هغې باندې هغه سوچ چې کوم یا د قائد اعظم چې کوم د مسټر ګاندي نه مهاتما ګاندي شو هغه دا شی زه نشم برداشت کولی یا مطلب د کانګرس فیصلې یا د مسلم لیگ وي چاته غلطۍ پکې شته یا نشته خو لکه په هغې باندې ریو تھینکینګ چې دی د پاکستان دوباره سوچ پکار دی چې د ادارې کپله تللی دی د شی کپله تللی د عمل کپل روان دی نو دغه یو بنیادي سوچ دی انشاءالله تعالی په دغه باندې چې کم دی نه تاسو به ټول زموږ سره انشاءالله تعالی په دې کې ملګري یو که جهاد او جنګ کې هر څه راځي دا د یو جهاد پارټي دی انشاءالله تعالی دا مخې ته د ادارو ټیکول دا یو رواج چې سړی بدلي نه هغه داسې چې لکه یو پل ګزار ته په یو شي باندې کوي دا ډېر ګران شی دی د رواج بدلول د ملک چې کوم رواج چلېدلی دی دا ډېر زیات په بدتر طریقه باندې وتلی دې باندې طاقت قابض شوی دی او په طاقت ته لاندې فیصلې شوي دي خپله ملماني ټوله شوې ده نو دا دې ټایم کې سمول ډېر ګران کار دی خو الله دې وکړي چې سم شي چې هر یو شی دا سیکیورټي سټیټ چې کوم دی چې دا په ویلفیر سټیټ کې بدل شي او دا ملک چې کوم دی نو روان شي نو دا به زموږ ستاسو لپاره د انشاءالله د راتلونکي بچو لپاره دا به یو لارې د عمران خان پاټۍ کې به انشاءالله تعالی دا موږ تاسو له یقین درکوو چې په دې کې به تاسو نه ستومانه کېږئ باقي نور هر سړی لګیا دی خپلو پاټو منشور پیش کوي نو انشاءالله دغه زموږ چې تاسو دغه یو زه بیا دې ټولو ته شکریا ورکوم چې دغه سمون راله دا پروګرام والا جانزیب دي چې دا پروګرام جوړ کړو ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني